अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د थायराइड बारे کې به لږ خبره کوو. دې کې مونږ په هایپو تایرایډیزم باندې مخکې خبره کړې وه، خو نن به د هایپر تایرایډیزم باره کې کوم چې د دې هغه دویم قسم دی هغې باره کې به خبره کوو. هایپر تایرایډیزم چې دی نو دا داسې یو بیماري ده چې په دې کې د بیمار وزن ډېر زیات کمی شروع کی، زیاتر اول ناغه تدای داسې لاسونو کې لږ غونده کې رچ راځي او دغه شان د لږ په خپل ډیلی روټین کې لږ تیزوالي، لږ د کم اکټیویټیز کوي، کم کار کوي، نو هغه لږ په تیزۍ سره کوي. د داسې اکثر دي ته انفرټیلیټي می لکه د ماشومانو مثلا وته اکثر ماشومان نه کیږي، که زنانو کوي، که داسې سړو کې هغې کې اکثر دا مسلې اړه درزېدل، لړه رفتار تیزي پکې زیاته، داسې لږه خوله پې ډېره زیاته راځي په داسې کس باندې، او اکثر دې کې دا ویښتې هم غورځېږي. داسې کس اکثر لږ کنفیوز وي، یاداشت کې هم ډېر فرق راشي او ډیپریشن هم ورته کېږي. خو د دې کې زیات ضروري خبره هغه وزن کمی دی. او دا چې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د هایپوتایرایډیزم چې دی هغه دې نه مخکې ویډیو کې مونږ ویلي چې هغه اکثر ډېر وخت لپاره د هغې ډایګنوزز نه شوی، خو لکه دا چې دی نو دا اکثر مونږ کتلي دي چې دا ډېر زر ډایګنوز شي. د دې لپاره هم ښه دغه دا چې دی کې د ټیسټونه چې کوم د دې دي هغه ټي ایس ایچ ټیسټ دی، هغه په دې کې ډېر زیات لوی، او هغه چې کله راشي بیا د هغې مطابق د دې چې کوم دوایانې دي نو هغه کې کاربیمزول ورته موږ وایو، داسې بیټا بلاکرز چې دي دغه پکې استعمالیږي. خو هغه د ټیسټ مطابق چې چا څنګه ټیسټ دی او بل لکه د هغه علامات څنګه دي نو د هغې مطابق ول ورکوو. داسې دې کې ریډیو اکټیو آیوډین ورته وایي، نو هغه هم پکې اکثر یوز کیږي. داسې که فرض که د چا دا ګایټر چې کوم چې دلته کې هغه تایرایډ د انلارجمنټ دی، که دا ډېر زیاتي نو بیا د هغې لپاره هغه ته د اپریشن هم ضرورت وي، نو اپریشن هم پکې اکثر سجیسټ کوي. نو دا یو څو خبرې وې د دې هایپر تایرایډیزم باره کې، نو ما ویل چې تاسو سره شیر کړو. السلام علیکم.